السلام علیکم ملګرو، نن در سره د خپل راز شیر کوم. تاسو ته به څوک هم نه وایي زما چې کومې ویډیوګانې وي نو هغه زه ډویټ نه کوم. صحیح شو، ډویټ والا ویډیوګانې خلک نه ګوري. د ویډیوز ته وګورئ، دا به زه اوس جوړوم ستاسو په مخامخ او تاسو مکمل طریقه زده کړئ. ګوره دا ویډیو ما ډاونلوډ کړی او وداوټ ویټر مارک به خلکو له چل ورځي او که نه ورځي چاله وداوټ ویټر مارک ویډیو ډاونلوډ. نو تاسو چې کومه ویډیو ګورئ په هغې باندې دغه جوړوئ، ریاکشن ویډیو جوړوئ، نو د هغه ویډیو په ټیک ټاک باندې به شیر باندې به کلیک کړئ. شیر نه به تاسو کافي لینک راواخلئ، کافي لینک به دلته راوړئ او کروم براوزر کې به سرچ کړئ اس ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډ. نو هلته کې چې څنګه هغه راشي نو په هغې کې به هغه لینک پیسټ کړئ او هغه ویډیو به ډاونلوډ کړئ. چې چاله چل نه ورځي دغه طریقه ده، چې چاله چل ورځي د ټیک ټاک د ویډیو ډاونلوډ کولو وداوټ ویټر مارک نو هغې دې ته غوږ شئ. ګوره دلته به زه سکرین شاټ وباسم. ګوره دا سکرین شاټ ما وباسلو، دا د ویډیو کې بیسټ پارټ و. صحیح شو، دلته نه مې ډایرکټ کرافټ کړم او دې زه اوس ریاکشن ویډیو جوړوم. او تاسو چې کوم اکاونټونه بین دي که نه او چا ویډیوګانې وایرل کېږي نه نو هغې دا طریقه زده کړئ، ډېر سپیشل پرفیکټ 100% کار ورکوي. ګوره دا ما سیو کو، دلته ما سکرین شاټ وباسلو. اوس تاسو له زه غونډه طریقه ښیم ښه. دا به تاسو له څوک هم دا ټپس نه درکوي. تاسو له وایي چې ډویټ کوئ، زه یو ډویټ هم نه کوم، زما غونډې ویډیو د ریاکشن وي. تاسو اوس دا طریقه ښیم. دلته نه ما سکرین شاټ وباسلو، زه به اوس راشم ټیک ټاک ته. صحیح شو، په دې زه ریاکشن ویډیو ګوره ښه ډېرو ملګرو له خو دا پته هم نه وي که نه. ورېږه زه را سټینډ لږ سم کړم که نه چې د ویډیوز لږ پکې ځای پاتې شي. موبایل انګل لا وګورئ، دا ما دې ځای کې ګوره ډېر ملګري ما چې د کومو ملګرو د اکاونټ ویزټ کړی نو هغوی فلټر نه یې راکولي. دا فلټر د چا د فلار نه دی، دا ټیک ټاک والا خاص سپیشل ستاسو لپاره درکړی. نو فلټر خامخا لګوئ. ګورئ دا مووي فلټر دی، دا یې اوس زما سکین ته ګوره دا ویني، دا فلټر خامخا لګوئ چې شهزاده د نه جوړ کړي بیټې ما. دلته زه اوس ریاکشن ویډیو جوړوم. دا ویډیو به لږه اوږده وي نو دلته نه 60 سیکنډ دغه کې ګوره دا 60 سیکنډ نه ما سلیکټ کړو چې بیا کې پکې خو ښکلې دلته نه به ساوند ریموو کړئ. صحیح شو، دلته کې دا 3 سیکنډ دی، په دې به زه هم دا ویډیو دله جوړوم. ګوره ولې ریاکشن چل هم درته ښیم او کومه ویډیو چې په هغه ویډیو باندې لږ سوچ کوئ بیا هغه شان دا ویډیو جوړوئ. ګورئ ورته دا 3 ډاټس ما ووالو سټارټ. دا ما ویډیو شوټ که ملګرو هغه ملګري پکې را مینشن کې کم ملګري چې تاسو د خوراک ټایم تاسو ولیدو ما چې کم دی هغه فوټو لا نو لګولې او ما ریاکشن زما تاسو ولیدو. دلته کې به زه دا نویز دا ډېر سپیشل افیکټ دی په ټیک ټاک کې. دا به زه اوس وایم زما بیکګراوند کې چې کم شور راغلی هغه به د دې یوټیوب ویډیو نه او د ټیک ټاک هغه ویډیو نه هغه سوی شور دا لرې کړي. صحیح شو، دلته نه اوس دا آپشن وینئ، دا په ټیک ټاک چې اپډیټ کې نو هغې کې دا آپشن راځي او په دې ویډیو 100% فار یو ته ځي. دا ټپس به تاسو له څوک هم نه درکوي. ګوره دلته نه دا وینئ، دغه شیز باندې ما کلیک کو، دا یې دې اوورلی باندې ما ووالم. اوورلی باندې چې زه کله ووایم نو هغه سکرین شاټ ته به راشم، دلته فوټو به دلته راوالم، هغه به ولګوم. دا ډویټ ویډیوګانې نه ځي ملګرو. تاسو وایئ چې یاره تانکي ورسره ډویټ کړی او ډنګري ورسره ډویټ کړی، دا ډویټ ویډیوګانې ځي نه. ګوره دا سکرین شاټ ما راواخیستو، دلته کې مې ولګولو. دې سکرین شاټ پته ما دې ځای پورې ګوره کوم ځای پورې چې ما خبرې کړي که نه واقع دی ملګرو. هغه ملګري پکې را مینشن کې کم ملګري چې تاسو د خوراک ټایم کې خوراک ته نه پرېږدي او تنګۍ مو هغې دا مطلب وي چې دې خفه شي او دا خوراک مونږ وکړو. دا ویډیو ګورئ ډېر سپیشل ویډیو ده او دې هم دغه ملګري سره دا پاټ کړی ډېر سپیشل ویډیو ده. دا 18 سیکنډ پورې ما خبرې کړي. ګوره دا سکرین شاټ په د 18 سیکنډه پورې راولي. دا دی ګوره بره ګورئ سیکنډونه دې ځای کې د چپ شوی یم. ګوره سپیشل ویډیو ده
ها دا پاٹ کړی ډېر سپیشل ویډیو ده بس ګورئ دا ووالو وینه لکه دا سلیپ نشان وینئ دا وګوره ها دا ما ووالو او دې نه دا پالتو ځای ما ډیلیټ کړو صحیح شو دلته کې دا اورلی پاتې شوه دلته بیک بځې نه هم دا اورلی به بیا وې او هم هغه ویډیو به راواخلې ګوره دا د ما ډاونلوډ فولډر کې ده او دا ډاونلوډ فولډر کې دلته چېرته پرته دا څه شوه دا دی دا ویډیو ده صحیح شو دا ویډیو ما راواخیسته دغه طریقه ده ها دا به هم دونه وړه کې داسې په دواړو ګوتو باندې به دا راکابو کې او داسې دلته به یې راولې هغه ځای ته سنټر ته به یې راولې ها د دې والیم پاتې شو د دې والیم به لږ ډاون کې دا والیم باندې به کلیک کړئ لږ به ډاون کې ستاسو وایس پکې خلک اوري ها د شادي کې خو زه چاپ شوی یم که نه ما پکې خپل وایس بند کړی نو صحیح شو 100% به صحیح شو لکه دا څه دي اوس ما ته ووایې ښه دا توتي دی دا ستا په شان دی دا وګوره نو سمه خبره کومه که نه ته دا خفه شوې هله نه کومه راشه هلکه صحیح شو څنګه خو دې تاسو له به هم خوند درکړي ما به توکل څنګه ایکټینګ وکړو چې یار ډېره زبردسته ویډیو ده زه یو ساعت چپ وم که نه لکه ویډیو ګیپ له ما کته چې دې ځای پورې هغه کسان خبرې کوي نو د هغه ټایمه پورې زه چپ وم نو دغه طریقه ده دلته کې زه بیا راشم دا دغه به وګورم که نه دا سکرین شاټ دا ښه لیول کې دی او بلکل دا لیول کې دی ښه ورپسې دې پسې دا ویډیو چې کوم ده دا هم ښه لیول کې دا صحیح شو دا د ریاکشن ویډیوګان دا په ټیک ټاک کې زه ایډیټینګ کوم زما ویډیوګانې ټولې او په ټیک ټاک کیمره استعمالوم تاسو د ما د فلټر چله مو خولو دلته نه به زه دا سیو نشان ووایم صحیح شو سیو نشان ما ووالو ګوره بیا نیکسټ ته کم مرګري چې تاسو د خوراک ټایم صحیح شو دلته کې ایموج هم لګولی شي دا ایموج نه دلته نه فني ایموج لګولی شي فني ایموج ګوره ایموج دا دونه خوند نه کوي دلته به تاسو ووایاست فار ایگزامپل زه لګوم نه خو تاسو د طریقه ښیم دغه امبره ټیکس ما ووایو لکه به دی باندې هولډ کې نو ستاسو دا سټیکرې به راشي دې کې چې کوم ریاکشن ویډیو تاسو فني جوړوئ نو دلته کې دغه منکیز نه دي دا یو په سترګو لاس ایښی دا دی او یو دا دی یو په خوله لاس کې یو په غوږونو لاس کې خو دا منکیز لګوي فني ویډیو کې ریاکشن کې او بل سټیټ کې دا یو ډېر سپیشل افیکټ دی دغه ایموج دی او یو دا نه دی د سترګو باندې چې اوښ کې پکې ګرځي راغلي ترې نه دي نو تاسو هلته نه ایموج مه لګوئ ها سټیکر دلته نه لګوئ صحیح شو سټیکر به خپل کیبورډ ته به راځئ هلته کې به خپل سټیکر راړوئ دا به لګوئ نو دا به اسانه لګي ښه دلته نه به سټیکر ولګوئ ما خو ونه لګول تاسو نه فار ایگزامپل طریقه ښولم اوس نیکسټ ته ګورئ ها نیکسټ کې به څه کوئ ډېر ملګري چې کوم دي که نه هغوی د ویډیو رینیم نه لیکي نو په دې وجې د هغوی ویډیو ټرینډینګ ته نه ځي دا خبره یاد ساتئ ګورئ دلته به زه ولیکم ملګرو هغه حرامیان ملګري پکې رامنشن کې ویني هغه حرامیان ملګري پکې رامنشن کې چې کوم ستاسو خوراک ته نه پرېږدي نه پرېږدي صحیح شو دا ما وویلو ګوره ها هیشټیګ د ټول نه پرفیکټ هیشټیګ چې کوم دی نو هغه زما خپل نوم وي تاسو چې کله اکاونټ جوړ کړئ خپل اکاونټ نوم چې ستاسو وي هغه نوم به ولیکئ مخکې به ترې هیشټیګ ولګوئ سمال کې به لیکئ کیپیټل کې به نه لیکئ سمال کې دا وګوره زما هیشټیګ دی دا زما هیشټیګ د خپل نوم زما لومړی هیشټیګ ما استعمال کړو ورپسې دویم زما ویډیو پښتو کې ده بله کیفي کې لکه پښتنو دپاره ده بل کې دې کې ما د اردو ورډ استعمال کړی نه دی نو ګوره ورته ها دلته بیا لوکیشن چې کوم دی لوکیشن هم لګوم زه د مردان یم ډېر کسان به ما پیژني څوک مې نه پیژني هغوی ته به اوس پته لګېدلي د مردان یم ولته به زه مردان ورکړم دلته لوکیشن کې به مردان راشي صحیح شو ها دلته نه چې بیا کوم بیسټ پارټ وي هغه به سلیکټ کې دلته ګورئ دا به خامخا دغه نه وي دا به خامخا لګوئ ښه ډېره
فني دا ویني دا ورته خامخا لګوئ. دا ما ډن کو صحیح شو. صحیح شو. دلته دا ما ولګولو، دا ما سیو والو او دلته ناغون اوکې دی. ګوره ها کمنټس نه دی، کمنټس ورې خامخا چې کوم دی ډویټ چې کوم دی نو که تاسو څه غواړئ یاره چې یاره زموږ په خلکو ډویټ وکړي نو زه یو نیمه ویډیو په هفته کې ډویټ جوړوم. زه وایم چې زما کوم فینس دي که نه هغې هم ورسره ډویټ وکړي، هغې هم ویډیو وایرل شي. نو هغه هفته کې زه یو ویډیو جوړوم. دې سره زه ډویټ نه منم. دی وګوره دا ایوری ون دی، دې سیټینګ له دا مخامخ وګورئ ښه دا یاد ساتئ. دا ډېرو کسانو ایوری ون نه کړي، اونلی می کړي، نو صرف هغه ویډیو هغه شو کېږي. دا ایوری ون کې ورسره دا ډویټ چې کوم دی ما آف کړی دی او سټیچ پې هم بندوي. سټیچ باندې اکثر تاسو کسان تاسو یې بدي شي که نه نو هغوی ستاسو ویډیو راولي ورپسې سټیچ وکړي نو ډېر بیډ کمنټس خبرې ورپسې وکړي نو ښه خبره نه وي. چې سټیچ هر سړي بند ساتلي نو ښه خبره ده. دلته ما سټیج کو دلته نه اوس پوسټ وام ګوره ها تاسو باقاعده بیا راشلی شي او دا ویډیو تاسو په ټیک ټاک کې کتی شي د دې ویوز هم کتی شي. دا ما پوسټ کا نوم ته وګورئ او دغه لوکیشن می مردان ورکو هاشټیګ یا ساتي ها پښتنو ناصر کیفی کې افیشل زما خپل نوم تاسو هم د خپل نوم هاشټیګ ورکوي. فرست سیکنډ بیا نو هاشټیګ ورکوي. درې هاشټیګ ډیر زیات هاشټیګ هم ورکوي. هغه بیا ټیک ټاک واده وای چې یاره دا فضول انسان دی اسې ټایم ویسټ کوي مونږ ته خپل ځان ته نو لږه هاشټیګ خو ښه هاشټیګ دا پوسټ صحیح شو. دا زما ویډیوګانې دی ګورئ تاسو باقاعده ریزلټ کتی شي ها